سلام وایو یا ورته مونږ پیغمبر وایو. د آدم علیه السلام په باره کې ستا عقیده ده یار، ما سره ډېر بحث مه کوه. ښکته کوم دی ووایه چې آدم پیغمبر دی یا نه دی. یاره نورو جیزه کسانو ته موقع ورکړم. مونږ پیغمبر نشو باندې ځکه چې زموږ پیغمبر علیه السلام دی کوم دی محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. لکه ته آدم علیه السلام پیغمبر نه منې. جی زمونږ ستاسو ذهنونو کې خدا خبره کېنولې شوې ده چې آدم یو سړی دی او هغه اولین پیغمبر دی. او تاسو ته دا پته شته چې پیغمبر خلقو ته لیږی شي؟ پیغمبر چا ته لیږلی شي؟ خلقو ته. نو هغه ټایم کې خلق وو، آدم یې چا ته رالیږلی و؟ نو ټولو نه اول اختلاف په دې کې دی چې عام محققین وایي چې آدم انسان ته وایي، دا سړی نه دی چې یو سړی دی. انسان زرو تم انسان وی، لکو تم انسان وی، کروڑ تم انسان وی. او بل خبر دادا چې دا آدم په نوم پیغمبر تیر دی او کنه د تیر. په ټول قرآن کې آدم ته الله پیغمبر او رسول استفا آدم ویلې دی، خو استفا خو مریم تم ویلې دی. مریم هم پیغمبره نه ده. تاسو واورېدل چې دا سړی وایي چې آدم علیه السلام پیغمبر نه دی. ولې نه دی پیغمبر؟ ولې نه دی پیغمبر؟ نو تاسو په دې خپل خلو وی کنه خو چې هغه زموږ نیکه دی، موږ خپل نیکه منو. ټیک شو، زموږ چې کوم دی نو دنیا ته چې کوم دی هغه راغی نو د پیغمبرۍ په دغه نو راغلی کنه. هغه لمنې انسان الله پاک دنیا ته راولېږو د انسان د مخې ته دغه دپاره. هغې کې بیا وروستو چې کوم دی نو قومونه شو، د قومونو دپاره الله پاک چې کوم دی بیا جدا جدا پیغمبران راولېږل. د هغې دپاره بیا مطلب دا دی چې دغه دوستانو تاسو دا خبرې واورېدلې چې دا ملګری وایي چې آدم علیه السلام زه پیغمبر نه منم. اوس تاسو فیصله وکړئ چې داسې انسانان منیر شاکر پیدا کړو چې د آدم علیه السلام د نبوت نه انکار وکړو. اوس در اعظم دلایلو ته اوس تا مانه تپوس وکړو، تا خپل عقیده واضح کړه چې آدم علیه السلام ته پیغمبر نه مني. اوس واوره موږ هم غلط کیو زه تاسو ته وایم چې تاسو راته صحیح واوره په نبوت زه خبره کوم. دوستانو دی وایي کنه آدم علیه السلام چا ته رالیږلی و؟ آدم علیه السلام چا ته رالیږلی و؟ آدم علیه السلام الله تعالی د انسان د هدایت د اول نه ابتدا نه پیغمبر رالیږلی و. دوستانو دا انسان د اول ورځې نه دا د دې جواب اوس واوره چې ما باندې کوم سوال کړی خو دا وتښتېدو، ما دا نه دی کوز کړی، په خپله وتښتېدو. انسان د اول ورځې نه هدایت ته ضرورت لري. الله تعالی اول آدم علیه السلام ته دا مقام ورکو چې آدم علیه السلام ته الله تعالی د ټولو شیزونو نمونه وښودل. وعلم آدم الاسماء كلها، وعلم آدم الاسماء كلها. حضرت آدم علیه السلام ته الله تعالی د ټولو شیزونو نمونه وښودل. دوستانو چې د کومو شیزونو زمونږ ضرورت و هغه علم ورته ورکو. د پیغمبر دپاره ضروري دا وي چې پیغمبر سره به الله وحي ورته کړی وي. الله تعالی حضرت آدم علیه السلام ته وحي وکړه. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. آدم علیه السلام ته سجده وکړه، فرشتو سجده وکړه. بیا ورته الله خطاب کوي. خطاب چاته کیږي؟ خطاب پیغمبر ته کیږي. وقلنا یا آدم اسکن، یا آدم اے آدم اسکن تو وسیګه انت وزوجک الجنه، ته او ستا ښځه. پیغمبر ته خطاب کیږي، پیغمبر سره خبرې کیږي، پیغمبر ته وحی کیږي. الله برای راست خطاب کوي آدم علیه السلام ته، یا آدم اے آدم اسکن تو وسیګه انت وزوجک الجنه. دا د پیغمبرۍ دلایل دي. کته وی چیرې د لپاره د پیغمبر نوم وخیوه، د نبی نوم وخیوه، نو ته د هود علیه السلام نوم ما ته پیغمبر منګ منو، ته د صالح علیه السلام، ته د لوط علیه السلام، د دې پیغمبرانو دپاره وخیوه چې په قرآن کې دې ته پیغمبر ویلی شوي وي. د پیغمبر دپاره شرط څه شی دی؟ دته په وحي کېږي. آدم علیه السلام فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام د الله نه کلمات زده کړه. فتاب علیه او توبه ویستله. کله چې آدم علیه السلام صحبه شو، فنسیا آدم علیه السلام نه صحبه وشو، هغه میوې وخوړله کوم نه چې الله منع کړی. نو دې ځای کې ته فتلقى آدم من ربه کلمات، آدم علیه السلام د الله نه کلمات زده کړه. د الله د سره څه شوی دی؟ دی وایي چې دا هغه وخت کې خو انسانان نه و، چا ته یې راولېږو. نو د انسان د ابتدا نه هدایت ته ضرورت دی چې اول څنګه راغی. اوله جګړه جوړه شوله د چا؟ د قابل او د حابل په هغه ښځه باندې چې هغه د قابل دپاره حرامه وه. قابل غوښتل وایي زه د سره نکاح کوم. قرآن کې آیاتونه موجود دي. الله تعالی آدم علیه السلام ته وحي وکړله. ګوره الله تعالی وحي شوی د آدم علیه السلام ته، قرآن کې ذکر دی. الله ورته ویل چې ته دې دواړو هلکانو ته ووایه چې تاسو قرباني وکړئ.
دا د قران آیاتونو انکار کوي، د آدم علی السلام د نبوت نه دلته انکار کو په ځان خزه طلاق کړه. مسلمانانو د منیر شاکر په محبت کې مرزي قسم په خدای جهنم ته مغورځي. تاسو ولې په ځان خزه طلاق کوي؟ بیا بس کوي، بیا بس کوي. تاسو قبر کې استاد منیر شاکر نسبل د منیر شاکر د وجه تاسو خپل ځان هلاکت ته وغورځوي. آدم علی السلام دا پیغمبر دی، آدم علی السلام دا اول انسان دی، دا پیغمبر دی. نن دا خلک پاسي کې دا غنه انکار کوي په ځان خزه طلاق. الله پاک دې تاسو ته جزای خیر درکړي په دې باندې. الحمدلله د ټولو مسلمانانو اجماع ده والله چې يهوديان او عیسایان آدم علی السلام پیغمبر مني او دا خبيسان دا د يهوديان او عیسایان هم غټ کافران دي. دا چې اوس دلته خبرې کولې او دا چې منیر شاکر او د متبین دي. څوک چې د آدم علی السلام نبوت نه مني ګوره د په کفر کې دونه شک ونه کوي، دونه په سپینسر گئی سر را پاسې گئی د آدم علی السلام د نبوت نه انکار کوي. بیا تاسو لاړ شئ زما ممنه ته چې کم مولا پسې موسکه دا تاسو ته ویم، تاسو چې د آدم علی السلام پیغمبري نه منئ، تاسو چې د کم مولا پسې موس کوئ هغه ته ویوه وروره چې زه آدم علی السلام څوک پیغمبر نه منئ، دا سړی کافر دی که مسلمان پرې چې بیا تا ته ووایي زه ته به ووایې زه ستا نه منم مه منم. خو ته چې په چا مونځ کې هغه باندې خو د اعتماد دی مونځ ورپسې کې هغه ته ویوه زه آدم پیغمبر نه منم د مسلمان یم که کافر، بیا به تا ته ووایي. نو لاندې تقریبا 30 کسان انتظار کوي دا راخېجو او